أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز सूरत आल इमरान पारा नंबर 4 रुको नंबर 19 आयात नंबर 183 84 85 درې آیاتونه به ویل کېږي. اوس دې ځنه الله جل جلاله د يهود یو بل خباثت ذکر کړي لکه څنګه چې دینه مخکې یو ذکر شو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اوس دلته الله پاک د دوی بل دویم خباثت ذکر کړي وې د يهود بداوی چې مونږ ته الله پاک زنګ سره دا عهد کړي مونږ ته دا حکم را کړی دی چې تاسو په یو پیغمبر باندې تر هغه پورې ایمان نه راوړئ حتی یاتین بقربانین تر دې چې هغه پیغمبر راتلو کې مونږ ته تاکلوه النار په هغه قرسره چې هغه قرباني سره چې هغه له اخر وورو نو وز دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام متعلق نو هغه د قشانوي مونږ ایمان نه راوړو زمونږ د ایمان نه راوړلو وجدانه تفسیر خازن کې نو هغه شان نزول متعلق لیکلی دي وای چې کعب بن اشرف مالک بن سیفی حی بن احتب او دغه شانت نو هغه یهوذا د نور نو هغه دا یهود راللو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې مونږ په دیو جبانی ایمان نه راوړو زمونږ په تورات کې دا خبره لیکل شوې ده چې کله تاسو ته یو پیغمبر د نبوت دعوه وکړي او راشي نو دغه پیغمبر په دعوه به تاسو علمنئ چې تر څو پورې داغه داسې قرباني چې نه هغه پیش کړي چې هغه قرباني لور اسمان نه راشي او یې خوري نو کدیس ولا نو بیا به تاسو داغه باندې ایمان راوړئ او کداغه شانته قرباني صدقه نه وداغه چې هغه راوړي پېشي کې اور اسمان نه ناراضي نه خوري نو بیا به دغه پیغمبر تصدیق تاسو نه کوي. نو مونږ لیاز ته دې قرباني باندې راتلو او دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دین کې خدا ونه نو د الله پیغمبر خو په دغه باندې راتلل نه کولو نو دوی مونږ چې ایمان نه راوړو دی وجه نه راوړو مونږ ته دا د الله حکم دی. الیاذ بالله. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کبیر کې چې نوغه لیکلی دي وایي چې دا حکم بنی اسرائیل ته ولو چې تاسو ته کله پیغمبر راشي نو د پیغمبر نه به تاسو دلیل د نبوت غواړئ نو ګویا چې نو د دروغ د نبوت دعوت د چنو بنی اسرائیل په دور پاغ وخت کې مولا نو کله دغه پیغمبر په خپل قربات نو هغه نبوت په دلیل کې قرباني پیش کړل او دغه باندې آسماني ور رالو دغه او خړه نو دا بیا حق او سچ پیغمبر دی او کدی سي نه نو دا بیا حق او سچ پیغمبر نه دی خدای نه دو پیغمبران چې نو هغه مستثنا ولو دو پیغمبران یو حضرت عیسی علیه السلام او دویم چې نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دو پیغمبران د دین چې نو هغه مستثنا ول چې د دې پیغمبرانو نه ما سیوا د چې نو هغه په ولی د دې په شریعت کې بدا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کې چې نو هغه داول چې چا صدقه وکړه په خپل هم خړلې شي بل مسلمان باندې هم خړلې شي او د تبع اجر او ثواب چې نو هغه ملي. نو امام رازی رحمت الله علیه دغه تفسیر کې لیکلی هغه دا حکم دی ته ولو خو وېدات نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه ما سیوا د نور پیغمبران هغه وې د دې مثال داسې دی لکه قران آیات دی لا تقربوا الصلاه مستمنز دی کېږي نو وس دلته کې اوسړې وای چې ته مونږ ولینه کې داغه یار زمون ځکه نه کوم چې د خدای حکم دی قران کې الله وی لا تقربوا الصلاه ما زته منځ دی کېږي
نو دې سره بس یاق سبق کتل شي مخکې ورسته به کتل شي نو دغه حالت د نشه دی وانتم سکارا مستمنز دی کې خو ال چې کله تاسو په حالت د نشه کې که تاسو په حالت د نشه کې نه نو بیا چې نه هغه خو مونږ خو پرز دی قطعي حکم دی نو دغه شان دی تم دا حکم خو دی مخکې ورسته حکم پټ کو چې دینه د اخرنی دو پیغمبران چې نو هغه مستثنا دي نو الله جل جلاله دې لچې نو هغه الزامي جواب وی ورکو الله رب العزت ورته سینا قل ورته وای پیغمبره قد جاءکم رسل من قبل بالبينات زمانه مخکې او تاسو ته دنیا شي پیغمبران چې نو هغه راغلي په واضح آیاتونو معجزو سره تاسو د هغه پیغمبرانو کوم خبره چې نو هغه تسلیم کړی دا وبالذي قلتم او هغه هم راوړي هغه معجزه هم تاسو ته پیش کړی و کوم چې تاسو وای یعنی دا غوی په شریعت کې دا خبره مولا چې کله به قرباني وکړه صدقه به وکړه اسمان نه به یو پاک سپین ورچ نه هغه رالو دغه صدقه به وخړله نو دغه پیغمبرانو خود دغه قرباني دغه دلیل دغه معجزه تاسو ته پیش کړو فلما قتلتموهم نو بیا تاسو ولې دوی قتلول بیا تاسو ولې دغه پیغمبرو مخالفت کولو او د ان ته دغه پیغمبرانو دومره مخالفت تاسو کړو چې داغه تاسو شهیدان کړلو ان کنتم صادقین که تاسو په خپل خبره کې رښتینی تاسو رښتیا وای نو بیا د دې جواب راکې چې تاسو دغه پیغمبران ولې قتلول بیا الله وی خپل پیغمبر له مسلمانان الله تسلی ورکړي نبی رسول الله والسلام تعالی فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك د جنې نو هغه کدی ته دروژن کې ستان نسبت د دروغ جنې نو هغه کې ایمان د باندې نه راوړي نو دا انوکه ناشنا خبره نه ستانه مخ کې هم دنیا شي پیغمبران چې نو هغه د قشان دروژن کړي دا وی خبره ته جنې نو هغه د خبره نه دی ویلي جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير چې دا وی راتل کړول په زبور سره او دغه شان چې نو په واضح معجزو سره په صحیفو سره او په کتاب منیر روخانه چې نو هغه کتاب سره یعنی چې نو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام داود علیه السلام په دې درو پیغمبرانو چې نو هغه واضح لوی کتابونه چې نو هغه نازل شو تورات انجیل زبور او د دینه ما سیوا مخکې نور پیغمبرانو باندې چې نو هغه صحیفه نازل شوی نو دې ته خو هغه راغلی چې پای کرنا هدایت نه ولو نو دې پاغه هم هغه پیغمبرانو متعلق هم د دروغ نسبت کړو نو دا څه اورمبنۍ خبره نه ده نو چې کله دا اورمبنۍ خبره نه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته به تسلی نه چې د دې په انکار سره تاسو خپکیږئ ما کل نفس ذائقه الموت الله وی هر یو نفس هر سا اغستون کې دی بچنه نو هغه د مرګ مزه سکی و انما توفون اجورکم یوم القیامه او یقینا پورا بدر کړی شي تاسو اجرونه په ورځ د قیامت نو جات یم سارا وړې دی دیله به مرګ راځي اگر کزارها کال چنه نو هغه ځوان تیر کی لګي شیطان و زرها کلونه چنه نو هغه شولتر د قیامت پورې مرګ به راځي د الله چنه نو هغه پاک مخلوق پرشته په زرونو کلونه چې نو دا غوي د عمرونو شول خو دوی له به هم مرګ راځي ان تر دې چې کومه پرشته الله پاک چې نو هغه په روحونو قبض کول مقرر کړل اسرائیل علی السلام ملک الموت دغه له به هم چې نو هغه مرګ راځي تفسیر خازن کې لیکل دي وې دا مرګ راتله او د خلکو دوباره تدفین کول وې دا ذکر دي چې کله الله جل جلاله چې نو هغه حضرت اسرائیل علی السلام ملک الموت ته حکم وکړ چې لاړ شو د شانچ نو د انسان آدم علی السلام د پاره خاور راړ نو چې دغه خاور کله جمع کېدله نو دا خاور چې واغستل شو نه نو د اسمه کې الله پاک ته نو هغه شکایت وکړو یا الله دا خو زما حصہ ده نو دا بچرته دي الله رب العزت وی چې زما ستاسو سره وعده ده زبدا ته واپس کوم نو په دغه وجه باندې کله چې انسان مړ شي نو د خلک دوباره چې نو هغه بیا تدفین ده کې دوباره چې نو هغه بیا خخي نو کله چې د خخ شي نو دا هغه وعده ده د کم زینه چې انسان غستل شي د هغه ځکه هم دوباره خخيږي څنګه الله فرمان دي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الله کم زینه می چې پیدا کړی هغه ته به دوباره واپس موزم بیا به په ورځ د قیامت داغه نه راو باسم نو ځکه الله وی کل نفس ذائقه الموت هر انسان چې نو هغه مرګ راتلون کړي حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ مبارک چې نو هغه لیکلی وای چې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایل هغه چې یو انسان زویمه چې هغه انسان به هم سي چې د مرګ راشي
او د هوش حواس چې نو هغه برابري او د مرګ کیفیت چې نو هغه نشي بیانولې نو دا هم بنی آدمي نو کله چې هغه ته بیا د مرګ اثرات چې نو هغه رالل دا غزوه حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ نو دی وترالو بابا تا بچنه نو هغه دا خبره کوله چې کم سړی ته نو هغه د مرګ حالات شروع شي او د هوش حواس چې نو هغه برابري نو دی به د مرګ کیفیت چې نه بیان نو دا هم انسان دی ان د تام پته چې نو هغه نه لګي هغه ورته او وی بابا تاسو راته وای چې د مرګ وسه کیفیت دی څه حالات دي نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ تو فرمایي وی داغه چې نو هغه وی دې سه دی لکه زما دا وجود چې څوک پستنې سره دې سه راټوکي چې نو هغه راشو کوي دغه تکلیف دی او دویم دغه تکلیف دی لکه زما پسړ باندې چې نو هغه چا روزان می غر چې نو هغه خو دی مدینه منوره کې د احد نه ورستو وېدا د ټولو نه لوی غټ دی د ټولو نه غټ غر په مدینه منوره کې احد دی دویم نمبر پسې چې نو هغه د روزان می غر دی وې د سې تکلیف دی دی لکه ثابت روزا غر چې چا راغسته او زما پسړ باندې چې نو هغه خو دی د سې تکلیف دی نو دا هغه سره نه چې چا چې نو هغه د دې باندې الله چې نو د رضامندیا اعلان ورته کړي د الله پیغمبر ورته چې نو هغه کامل عادلین ویلي د اعتبار د چې نو هغه په خاتمه په اعتبار سره ټول د جهنم نه چې نو هغه محفوظ نه هغه د قیامت چې نو ځنکدن دومره سخت حالت نه ځنکدن چې نو هغه دومره سخت نه اوس موږ د خپل ځان په باره کې لږ سوچ وکړو چې آیا زمونږ بسهالي دغه لپاره مونږه څومره تیاری کوو د لمونږ چې نو هغه څومره عمل کوو څوره وخت زمونږ چې نو په دې ابسیاتو کې په دې چلول کې په دې کې چې نو هغه تیر شو الله دې دغه حقیقت مونږ ته نصیب کړي الله فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هغه څوک چې هغه وساتل شو د جهنم نه او داخل کړل شو جنت ته یقینا کامیاب انسان چې نو هغه دی اصل کامیابی چې نو هغه دی چې سړی د الله رب العزت د جیل خانې نه چې نو هغه بچي جهنم نه چې نو هغه بچي جنت لو والا چې نو هغه جوړ شي او مل حیات الدنیا الا متاع الغرور الله وې د دنیا د ځوان دا چې نو هغه نه دی مګر دا صرف او صرف د دوکې چې نو هغه سامان دی او هغه مونږ نوم دغه روزانه د قدوکه کې بیا هم دغه باوجود خلک چې نو بده باندې جنگ کوي مرګ کوي خفګانونه کوي د الله حکم چې نو هغه پرې دی د الله د پیغمبر طریقې چې نو هغه بیا هم د لپاره پرې دی نو الله وې دا چې صرف او صرف د دوکې سامان دی دین علاوه د دې اس حقیقت چې نو هغه نشته الله دې موږ ته د دنیا دغه حقیقت چې نو هغه وخی الذين آکسان قالوا چې ویل به ان الله بشک الله پاک عهد الینا عهد کړه کمی کړه مونږ ته الله نؤمن لرسول چې مونږ ایمان را نوړو په یو رسول حتا تر دې یاتین چرات لو کړه مونږ ته به قربانین په قربانای سره تاکلوه النار چې اخرى غیلر اور قول اوای ورته پیغمبر قد جاءکم بشک راغله تاسو ته رسول پیغمبران من قبل زمانه مخکې بالبينات په معجزو سره او بالذي او په هغه قلتم چې تاسو وایي فلما قتلتموهم نو پس ولې تاسو قتل کړل غیلرا ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی فإن كذبوك پس کچری هغه دروژن کړي تعالی را فقط کذب رسول نو دروژن کړي ول چې دروژن کړي ول دا پیغمبران من قبل کا مخکستانه جاءو چراغلو هغه ته بالبينات په واضح دلایل سره او زبور صحیف والکتاب المنیر او په کتاب روخانه سره کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس نو هغه سکون کې د مرګ دی و انما توفون او بشک پورا بدر کړی شي تاسو ته اجورکم اجر نستاسو یوم القیامت پورز د قیامت باندې فمن زحزح پسو چې اوساتل شو لري شولو ان النار د اورنا و ادخل الجنه او داخل کړل شو جنت کې فقد فاز نو هغه کامیاب شولو وما الحیات الدنیا او نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې الذين كسان قالوا چې ویل ان الله عهد الینا چې الله پاک وعده غست زمنګ الله نؤمن لرسول دا چې مونږه ایمان را نوړ په یو رسول حتا تر دې یاتین چرات له کې مونږ ته قربانین په قربانای صدقې سره تاکلوه النار چې اخرى غیلر اور قل اوای ورته پیغمبر قد جاءکم بشکر غلو تاسو ته رسول پیغمبران من قبل مخک زمانه او بالبينات په معجزو وبالله
بالذي پاغ سره قلتم چې ویلو تاسو فلما قتلتموهم نو پس ولی قتل ول تاسو هغه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی فإن كذبوك پس کچری دروغ غنی تعالی فقد كذب رسل نو دروغ غنلی ول چې نو پیغمبران من قبل ک مخکستانه جاءو چراغ لواغوی بالبينات پروخانه دلائل سره والزبر پصحف والكتاب المنير او په کتاب روخانه سره كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس نه سکون کده مزه د مرګ لره و انما توفون او بشکه چې پورا بدر کړی شي تاسو ته اجورکم اجر نستاسو یوم القیامت پورز د قیامت فمن زحزح پسوک چې اوساتل شولو ان النار د ورنه و ادخل الجنه او داخل شو جنت فقط فاز نو هغه کامیاب شو وما الحیات الدنیا او نه د ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي